مشکوریم چې پروفیسر ډاکټر اسحاق براچا صاحب د نوښار سره د ډېرې غټې مینې ثبوت ورکړو او هغه مینه نن د چې کوم د دې برپور محنت او دا کار دا رونمایي د تقریب د دې چې کوم حیثیت دی په کراچۍ کې کولی شو ځکه چې ډېر لوی حیثیت ول الله تعالی ورکړی دی دی په لاور کې کولی شو دی په اسلام آباد کې کولی شو او دا تقریب جوړ کو دلته ټول چې کوم قلم سره مینه لرونکي خلک دی ادب سره مینه لرونکي خلک دی غیر هغون کله هغوی ته یو مینه ورکړه او بیا دې ټولو باندې زما د پریس کلب باندې صحافیانو باندې میډیا باندې دا احسان وکړو چې دلته راغل کېناستل او بیا پیر صاحب غوندې هستي موږ سره همیشه مینه کړې ده او زه همیشه وایم چې زمونږ دا ملګري د دوی پر سر د شفقت لاسې ښودونکو شخصیاتو کې دا خاندان دی پوره خاندان د دوی زمونږ په سر باندې همیشه شفقت لاسې ښی دی زه شکریا دا کوم چې دلته دا محفل جوړ کړی شو ما دپاره دلته دا خبره داسې ده چې د دې شخصیاتو په موجودګۍ کې زما خبره کول نور ته شمه بلول دي خو به حیثیت یو عهدهدار مجبوري ده د حکم تعمیلو دلته راتګو زه د شکریې دپاره بل د دې کتاب متعلق به زه دا ووایم چې دا یو ډېر لوی آغاز دی د نوښار نوجوانانو دپاره نه چې نن کوم دلته تاریخدانان ګرځي هغوی دپاره خلک ګرځي کتاب نه میلاویږي د نوښار تاریخ ډېر زوړ تاریخ دی خو لیکل پې نشته څنګه چې خوشحال خان خټک صاحب زمونږ د دې پښتنو یو ډېر لوی شاعر دی او ډېر مخکې تیر دی د هغه نه وروستو شاعران راغلي دي هغه ډېر مخکې رسېدلي خو پښتون زمونږ د دې علاقې په حیثیت قوم مونږ هغې سره انصاف نه دی کړی مونږ په هغې لیکل نه دي کړي مونږ د هغې تاریخ نه دی بیان کړی مونږ په هغې تقریبات نه دي کړي دغسې زمونږ د دې خپل ښار مونږ دې سره انصاف نه کوو او د دې باره کې لیکل ډېر کم دي کتابونه کم دي نو زمونږ د مشران نن موجود دي او انشاءالله د دې کتاب پسې به نور کتابونه راځي مونږ ته چې څنګه معلومات وشو نو مونږ به دا غواړو چې زمونږ نوجوانانو ته د دې نوښار تاریخ دلته چې کوم شخصیات تیر دي دلته چې کوم خلق تیر دي د دې نوښار خدمت یې کړی دی د دې نوښار سیاست کې کردار ادا کړی دی دلته کې مذهبي روحاني شخصیات چې کوم تیر دي نو د هغې باره کې نه صرف تقریبات وشي بلکې په دې باندې لیکل وشي دلته ادبي دا یو جرګه موجوده ده دا زمونږ د راتلونکي نسل دپاره ډېر ضروري ده که زمونږ د تاریخ د دې نوښار چې کوم حیثیت دی مونږ همیشه وایو چې د نوښار سیاست کې مذهب کې قومیت کې جغرافیایي لحاظ سره ډېر لوی حیثیت لري دلته درې چونیانې نن هم موجود دي او د چراټ نه راوالي تر دې نوښاره دا جي پي روډ دا خپل یو تاریخ لري نو په دې باندې نه صرف لیکل پکار دي په دې باندې تقریبات هم کول پکار دي نو مونږ به دې مشرانو نه دی ته به ریکویسټ کوو چې په دې باندې بھرپور طریقې سره خپل کاروي وکړي په دې باندې لیکل هم وکړي تقریبات هم وکړي دې سره سره زه وایم چې زمونږ شخصیات مونږ بله وکړو او لوی کردار یې ادا کړی سیاست کې دغسې نور زمونږ مشران دي ابتدا مو کړې ده یو د هغې تعزیتي ریفرنس د دې نه پس به نور مشران چې زمونږ کم دي نو په هغې به مونږ تعزیتي ریفرنس کوو دلته که زمونږ نن صحافیان نشته زه به ببانګ دوهل نوم علم مشتاق براچه صاحب اعتراف کومه چې کوم سټیمنا وه طاقت ولا الله تعالی ورکړی په دې پوره پاکستان کې بیا د میډیا حوالې سره د مشرانو سره رابطه کې او خپل د لیکلو سره انصاف کړی دی نو بیا پیر سکندر شاه صاحب نن زموږ په منځ کې نشته حجاب ګل صاحب نن زموږ په منځ کې نشته دا زموږ سینیرو د دې ابتدا یې کړې وه زه وایم دا د پریس کلب اکابرین د نثار صاحب موجود دی الله تعالی دې وله عمر ورکړي حاجي ظهور صاحب واجد علي صاحب دا زموږ سینیر دی نو چې کوم نشته چې د هغې یادګیرنه کې د هغې حوالې سره تعزیتي ریفرنسز دا زموږ د پریس کلب ذمهواري ده چې مونږ وکړو تاسو نه به د دې باره کې شفقت غواړو سرپرستي به غواړو بل دا چې کوم زموږ مشران دي په مذهب لحاظ سره سیاست لحاظ سره عسکري لحاظ سره او نوښار نوم یې روښانه کړی دی ادب لحاظ سره لیک لحاظ سره نو په دې باندې مونږ غواړو چې مسلسل دا د پریس کلب د طرف نه ریفرنسز کېږي زه به دا قرارداد په طور باندې دلته پیش کړم چې د دې منظوري ورکړی شي چې داسې پروګرامات چې هغې سره د پریس کلب اصل چې کوم د هغې کارکردګي د هغه دنیا ته مخې ته کېښودی شي او زمونږ د مشرانو
اسلافو چې په زمونږ په اوبو باندې زمونږ باندې کوم حق دی چې یا مونږ ادا کړی شو. دغه یو څو خبرو سره به زه اجازت غواړم. مېلمانه را روان دي، مونږ ورته پخیر راغلی وایو.